استودیو کې ابراهیم خان موجود دی. مونږ نن چې دی نو زموږ همکاران چې دي هغه بهر په مختلفو ځایونو باندې ولاړ دي. د هغې صورتحال به تاسو ته ښیي. زموږ سره اعزاز خان موجود دی په ویډیو لینک باندې. ظاهر شاه کمال صاحب دی سینیر صحافي دی، هغه هسپتال کې موجود دی. واجد خان چې دی هغه په بریکوټ بازار کې موجود دی. د هغه سره به خبرې اترې کوو. ابراهیم خان که تاسو څه شارټ خبره کول غواړئ چې بیا هغه په ویډیو بسم الله الرحمن الرحیم. ټول کتونکو ته چې د کومې نه سلام کوم او چېرته چې الله پاک ښه ساته. عالمي وبا چې کومه راوتې ده کرونا وایرس په دې په حواله کې به په حواله باندې به موږ تاسو خبرو د بریکوټ بازار په حواله باندې همکاران چې کوم دي نو هغو نه به معلومات کوو چې کوم کوم ځای دي او څه څه اولنۍ ظاهر شاه صاحب نه راځو. شاه صاحب څه صورتحال دي؟ تاسو په هسپتال کې موجود یې، نو څه صورتحال دي دغه ځای دغې نه هم لږ خبر کړئ. جی السلام علیکم. داسې ده زه په دې ټایم کې د ټول هسپتال بریکوټ فرنټ ولاړ یم. څنګه تاسو کتلی شئ چې د کرونا وبا چې د هغه پوره دنیا په خپل لپیټ کې راغسې ده، همدغه شان سواستی مو چې د هغه هم د ډېر زیاتو درنو مشکلات سره سره مخ ده. د مشکلاتو تر مخکېدو همدغه خلک چې د خپلو کورونو هره دی او انتظامیه او پولیس چې دي هغه هم په دې ټایم کې ښه باقاعده په حرکت کې دي. په نړۍ کې ایشوز ول چې هغه د ډیپو صاحب په حکم باندې او د ډي صاحب په انټرپشن باندې باقاعده حل شوي دي. دا ټایم کې زه موجود یم په سیول هسپتال بریکوټ کې. تاسو کتلی شئ چې هغه سیول هسپتال بریکوټ کې اوس هم دا ټایم فعالم دی او پیشنټس چې دي هغه هم په دې ټایم کې ځکه چې دوی په خپلو ځان کې چوپېډي چې ده هغه بند دی. حالانکې ایمرجنسي چې ده هغه کتلی شي ایمرجنسي هلته باقاعده پروګرام دلته اویلیبل دی. تاسو زما کیمرامین تاسو ته پوهېږي چې هسپتالي دلته کې باقاعده پوینټ کوم ځای کې پیشنټ باقاعده هلته کېږي د خپل سیفټي او دا یو قسم د دې سیول هسپتال بریکوټ سکرین ډیسک رف کړی دی چې په هغې باندې کوم پیشنټ چې راځي د هغوی لپاره یو سکویر جوړ شوی او په هغې باندې پیشنټ راځي. که خدای نخواسته داسې یو پیشنټ راشي چې هغه سسپیکټډ کیس وي نو د هغې نه به شوی دی. تاسو کتلی شئ کوم چې میډیکل سټاف دی هغه باقاعده اکټیو ولاړ دی او هم دا کسان دي چې هغه سلامتۍ د خدای لایق دي چې په دې سخت وخت کې هم باقاعده دوی خپل کار چې دی هغه ولګیا کړی دی. زموږ سینیر ډاکټرز چې دي هغه باقاعده هم اویلیبل دي موجود دي. سره د دې بیمارۍ چې څومره دي حالت دي د کرونا وایرس خلاف، نو علاوه د دې نه نور مریضان هم چې کېدای شي دلته اوپیډي چلیږي په هسپتال کې. په وینا باندې چې دا اوپیډي هغه بلاک شوی اوپیډي چې د هاسپټل کې ایمرجنسي څومره پیشنټ راځي باقاعده ایمرجنسي پیشنټ ته کیرینګ سہولت چې موجود دی هاسپټل عمله چې دا هغه ټایم موجود ده. دلته زموږ سره باقاعده کوم سینیر ډاکټر چې دی ډاکټر فخر عالم صاحب زموږ سره کې موجود دی. تاسو سره کوم خبرې کوو چې داسې فیلر دا اوس ډیسیشنز دي او داسې ریل پیشنټس راغلي دي او که نه او باقاعده موجود دي. السلام علیکم سر. ډاکټر صاحب کاینډلي دا راته ووایئ چې تاسو سره فرسټ ایډ کې خو مو کتل چې اوپیډي خو چونکې د حکومت په وینا باندې چې د هغه آف ده ایمرجنسي باقاعده سټارټ کړل چې باقاعده سکرینینګ زموږ سکواډ هم جوړ کړی دی. نو دې اپډیټس ته چې زموږ کوم ته وښایئ. बाहर न जाती Kapag kita sana mas dari ini, saya dari saya ada
یو جان سر تھینک یو سو مچ جی سر تاسو د کوم چې سینیئر ډاکټر دی کوم چې بریکوټ هاسپټل ایم ایس ته ډاکټر هیلن سے په خپل وینا کې وایي چې اوس څه پیشنټس راغلي دي چې څه پیشنټس چې هغه د خپل یو د لاس هم راځي چې د کرونا وبا دومره زیاته شوې ده چې خلک په خپل یو شت کې هغه کوي په خپل پوسټ کې نو د دې سره باقاعده موږ جنګ کوو او یو بنا او زه په وینا کې دا هم چې دلته کې پیشنټ چې هغه کېر د لپاره ښه باقاعده سولوشن وارډ هم موجود دی چې به تاسو بریکوټ عوام ته نه جی زمون سره اعزاز خان موجود دی. اعزاز خان تاسو بهر نو څه صورتحال دی دغه راته لږ وښایئ. جی بالکل اقبال صاحب دا وخت زه د خزانې په ګروپ کې موجود یم چېرته چې یو ډېر واړه راټول شوي په ګڼ شمېر کې او په لږو کې مصروفه نظر راځي د دې نه د وایرس د پیلاو هم خطرې ډېرې زیاتې دي او حکومت له په دې پکار ده چې راشي او د کلیو کې چې ته کوم ګرونونه دي په دې هم لږه نظرثاني وکړي. اعزاز راپورټ راته لږ وښایئ راپورټ راته لږ وښایئ کوم د ګراوند چې کوم صورتحال دی دغه راته لږ وښایئ. جی بالکل اقبال صاحب دا تاسو ګورئ واړه خلک بیا دې په درب کې لاټپار کوي ته په خپلو لږو کې مصروفه دي او د کلي چې څومره ګرونونه دي د دې نه خدا ظاهرېږي چې هلته کې به هم خلک راټول شوي څوک به کرکټ کوي څوک به فوټبال کوي دغسې دلته کې د خزانې په دې ګرون کې هم واړه لګیا دي او لاټپار کوي په ګڼ شمېر باندې او د دې نه مخکې موږ ته د دې خلکو دا ووایي چې دلته کې لوی لوی هلکان هم راټولېږي او خپل کرکټ مرکټ کوي دلته کې. اعزاز خان دا راته ووایه تاسو بهر ولاړې حفاظتي ماسکونه یا چې دی نو ګلبس خلکو چې دی اغوستي دي که نه دي یا د ماشومانو چې په ګراوند کې دي نو د هغو څه حفاظتي اقدامات شته که نشته؟ دا بالکل ابرار صاحب د زړه په لاس باندې ماسک شته اونای مخونو ته ماسکونه شته اونای په لاسونو باندې ګلبس شته بالکل دغسې لګیا دي او خپل لبې کوي او خپل لبې جاري ساتلې دي او نه د دوی سره هېڅ قسم دا پروا هم نشته چې موږ له دا چوټیانې راکړې او د څه دپاره راکړې دي دا چوټیانې دوی له د دې دپاره ورکړي چې دوی په کورونو کې کښېني او لږ د وایرس دا کوم پیلاو چې دی په دې کې لږ کمي راشي. د دې شي څه غم نشته تاسو ته زه په فوټیج کې ښیم ګوره په فوټیج کې زه تاسو ته ښیم مکمل دا واړه د دونه ماسک شته نه په لاسونو باندې ګلبس شته دغسې اوس د کیمرې نه لږ پټېږي خو حکومت له پکار ده کوم چې په کلي کې دا ګرونونه دي په دې کې اعزاز خان د جوماتونو څه حال دی تاسو هلته کې ولاړې جوماتونو ته خلک په ګڼ تعداد سره ځي که نه څه کمې پکې راغلی دی په لږ تعداد سره ځي څه حالت دی نن سبا د جوماتونو؟ جی بالکل دغه شان د کلي په جوماتونو کې لږه کمي راغلې ده او خلک په ګڼ شمېر باندې جوماتونو ته نه ځي او په جوماتونو کې ښه باقاعده کمي راغلې ده. اعزاز خان ډېره مننه تاسو ته بیا راځو نور سوالونه لرو خو واجد خان په بریکوټ بازار کې موجود دی د هغو نه تپوس کوو واجد خان څه صورتحال دی د بریکوټ بازار؟ مننه اقبال خان دا وخت زه د بریکوټ بازار کې ولاړ یم شاته تاسو زما بیکګراوند کې ګورئ چې ټول دوکانونه بند دي او رضاکارانه طور باندې چې دی نو دا کریک ډاون روان دی خو د دې سره یوه خبره ضروري کومه چې هغې ته کتل پکار دي چې نن یو څو کسان چې دی نو ما ته ټلیفونونه وکړه چې یاره تاسو به چې دی نو د غریبو دپاره څه دغه ورکوئ چې حکومت په هغې باندې چې دی نو نظرثاني وکړي او د غریبو عوامو دپاره کوم چې دیاړیمار دي کوم چې د یوې ورځې رزق دپاره چې دی نو دیاړي کوي د هغو دپاره به څه حساب کتاب وي نو تر اوسه پورې خو چې دی نو دغه اقدامات چې دی نو د حکومت د طرفه یا د لوکل سطح باندې چې کومې کمیټیانې هغو نه دي ترسره کړي نن شپږم ورځ ده چې دوکانونه بند دي او د دغې دوکانونو د بندش په وجه باندې ډېرو خلکو ته تکلیفات دي. جی واجد خان دا راته ووایه چې په بازار کې کم قسم دوکانونه پولاوي د کم وخته پورې د سهار نه د څه ټایم پورې کم قسم دوکانونه پولاوي دا راته هم ډېر واضح دی. جی بالکل سهار کو چې دی نو چې کوم د اشیای خوردونوش دکانونه هغه کولاوي د غوښې دکانونه کولاوي کوم چې د سبزۍ دي او کوم چې د خوراک سره ریلیټډ څومره مواد دي د هغې دپاره چې دی نو حکومت چې دی نو د څه وخته پورې چې دی نو چوټ ورکړی نن هم سهاره پورې چې دی نو د 1 بجې پورې دکانونه کولاول او د 1 بجې نه بعد بیا چې دی نو دغه لاکډاون چې دی نو دغه جاري ساتي. میډیکل سټور سره میډیکل سټور چې دی کولاوي که نه؟ جی بالکل میډیکل سټور خو به خامخا کولاوي ولې چې دغه د صحت سره تعلق ساتي
پیشنټ راځي دا دوايانې پکاري نو میډیکل سټورز چې دي کوم چې غټ میډیکل سټورز دي هغه ته چې دی نو دغه ورکړی نوټیفیکیشن چې تاسو خپل دکانونه کولا وساتئ او په دې مشکل وخت کې چې دی نو دغه دکانونه کولاو دي او مریضان او کم پیشنټ چې راځي هغه په اسانه باندې دغه ځینې دوايانې اخیستی شي. جی د میډیکل سټور په حواله ظاهر شاه صاحب نه تاسو کو شاه صاحب څه صورتحال دی د میډیکل سټور په حواله سره تفصیلات راکړئ. جی تاسو کدی شي چې د مکه مرمن که تاسو خو نو باقاعده څومره چې د بریکوټ میډیکل سټورز دی هغه باقاعده په هنګامي بنیادونو باندې کولاو شوي دي. انتظامی او پولیس محکمه جای د څومره چې سولیداری دی او باقاعده د میډیکل د سبزی والا او کوم چې د شای فود نوش دکانې یا د کولایدو اجازه ورکړي دي د دې پر خپل سپیسیفیک ټایمز دي د خپل سپیسیفیک ټایمز نه بعد چې د دکانونه نشو کولای او امید کار کیږي چې انتظامی سایډ نه په سټورز کې رچن سخت احکامات اعلان وکړي ځکه چې څو خلکو باقاعده د دې کریک ډاون نه باقاعده مزار جوړ کړی دی او حکومت غواړي چې عوام چې هغه سکیور پاتې شي. تاسو کدی شي چې څومره میډیکل سټور دي هغه باقاعده په کلاو دی اوپن دي او دوام د خدمت لپاره چې 24 اور کې یو سم میډیکل سټور چې شاه د حکومت طرفه دام ډي سي سواد د طرفه دام یو حکم شوی چې پرایویټ کلینیکس چې هغه بند وي نو دا څه صورتحال دی هغه کلاو دی او کنه هغه د حکم مطابق بند دي. تاسو کدی شي سر د څه شی شو چې کله انتظامی اعلان کو چې را پرایویټ کم سنټرز چې دغه باقاعده بندي خو د لجزون سره څه هم دي میډیکل سنټر شته چې هغه کار کوي خو برستره خو کار کوي کله وي ته تکلیف راشي یا چې پیشنټ چې چاره دا وي خپل پرسنل ډاکټر یا کم فیملی ډاکټر چې دا وي نه تاسو کته شي ازون سره د میډیکل سنټر دی چې هغه باقاعده بند دي پاره کې صرف فارمیسی کولاو د سید عوام سہولت لپاره نو چې دا څومره هم تاسو کته شي چې را میډیکل سنټر چې څومره هم دي هغه باقاعده کلوز دي. زه صاحب دغه تاسو عام خلکو حفاظتي اقدامات څنګه یې د ګلفز د ماسک والا او د نور قسم بازار کې سینیټایزر یا داسې قسم شیزونه پراته دي چې تاسو یې چې خپل استعمالوي. اگر صاحب کته شي دغه فرنٹ درې باندې ملګری ورانډي دا باقاعده ماسک ته دا باقاعده ګلفز چولې دي څومره چوم دي خلک ته کا عام خلک ته او کاغه ډیر زیات وی آی پی دی خو بیا هم چې د ماسک تاسو کته چې دغه فرنٹ باندې ملګری روان دي دا باقاعده ماسک هم چولې او کوم حفاظتي اقدامات دي کړی دي چې حکومت انتظامیه په دې حد کې کوشش کوي چې رسومره خلک عوام چې د خپل تګ راتګ کم کی او په خپل کورونو کې محصور شي نو چې دا احتیاط چې دی نه هم دي ته وي چې دوه ایسولیټ شي د خپل کور حد پوری نه په بیٹکونو کې کینی نه په دکانونو کې کینی او نه چې دی په دې ځایونو کې چې الته کې د خلکو سره میل ملاپ کیږي نو په دې باندې حکومت په دې باندې سخت تنقید کوي چې عوام کې هغه د انتظامی سره د پولیس سره کې تعاون نه کوي. شاه صاحب د حکومت چې دی هغه په دغه لاک ډاون کې تر څومره حد کامیاب دی تاسو صحیح نه چې هغه کوم لاک ډاون چې دی نو دا په مکمله توګه باندې د حکومت کامیاب دی په دغه کې. اقبال صاحب بهترین خبره خو بردا و چې کوم چې پوسټ دي کوم چې د ضلعي حدود دي چې باغې باندې د بهر نه خلک کوم چې راځي کراچي لاهور پېښور نه چې نه راکولې کېدې او ډېر خلک چې هغه ګوتې نیسي انتظام وکړه چې ولي د ضلعونو بهر کم کسان چې دي هغه راپېدي او هغه په تحصیل یا په ضلع سواد کې دنه ځکه په ضلع سواد کې خپل پرسنل کیسز نشته او که تاسو څومره هم ریکارډ وګورئ نو هغه یا د یو علاقې راغلی یا د بل ملک راغلی دی او دا کیس پازیټیو دی یا سسپیکټډ دی نو هم په دغه وجوهاتو باندې په خلکو کې چې دی خوف او هراس پې راویږي چې یاره د امریکې نه یو کس راغی تاسو لاس پروسکال کړي د مانیار کس راغی هغه باقاعده هغه سسپیکټډ دی خو بیا افیکټډ کیس و نه چې دا کوارنټاین دی او په ایبټاباد کې چې ایډمټ شوی دی د الله پاک دا شکر دی چې مانیار کوم ایریا کې وه کومه چې هغوی د ولي صاحب ټسټونه چې وکړلو فیملی نو هغه باقاعده نیګیټیو راغلو دا چونکې خوشاین خبره ده انتظامیه د خپل د خطر نه کوشش کوي خو چونکې چې پوسټ چې دي هغه ډېر زیات لوز دي په هغې باندې اوسه پورې څه خاص سهولیات نه ول خو چونکې د ډي پي او صاحب او ډي صاحب هنګامي اکشن باندې چې دی په هغې باندې هغو ته کوم میټیریل چې دي هغه هغو ته پرووایډ شوي دي اوس هغوم د څه حده پورې سکیور دي نو اوس ګورو دا چې پوسټونه به څنګه سټرانګ کېږي په دې باندې به کسان څنګه نه راوړي دا چې دا یو سوالي نشان دی.
واجد صاحب راځو واجد خان سوي نه په بریکوټ بازار کې چې دی نو د پولیس موجود دي کم خلک چې بریکوټ بازار ته راځي یا کم د حکم مطابق چې اشیاء کو د نور دکانونو چې کم دي هغه سوي نه هغه بند دي او کولاو دي جی اقبال صاحب تر اوسه پورې خو چې دی نو د کم ما چې تاسو ته ووایي چې کم دکانونه دي د اشیاء خوردنوش د هغې لپاره خو چوټ ورکړی دی د څه وخته پورې خو دا کم نور دکانونه چې دي هغه مکمل بند دي او شټر ډاون دی نن شپږمه ورځ ده چې یو قسم دکان نه دی کولاو کړی او بازار مکمل طور بند دی د دې نه علاوه چې د عام خلک ګرځي په بازارونو کې که نه یا چې کم خلک د لنډاکي نه روان دي پیاده خلک روان دي که نه هغه هم بند کړي دي بالکل کم کسان چې ضرورتمند دي یا د یو ځای نه بل ځای ته روان دي نو هغو خو په نظر راځي خو تر اوسه پورې چې دی نو د کلي خلکو چې دی نو په دې شي کې ډېره زیاته مرسته کړې ده کسان چې دی نو په کورونو کې چې دی نو محصور دي او تر اوسه پورې چې دی نو هغه کسان راوځي چې چا ډېر ضروري کار یا میډیسن یا چې دی نو کم د خوراک سامان اخلي هغه کسان بار راوځي نور داسې غیر ضروري کسان موږ نه دي لیدلي چې هغو راوتي دي او په بازار کې ګرځي زموږ د نمایندګي چې کومه په کلو کې ده یا دلته په محلو کې ده اعزاز خان دلته کې موجود دی اعزاز خان صحیح نه جی بالکل تاسو ته پته کې لږ مخکې فوټیج کولی و دلته کې هواړه هم لګیا دی په ګروم کې لرې کړ نو دغسې د دې دا لوی هم څه قسمه حفاظت د لوی هم نشته دغسې دا لوی راټول شوي او خپل ټیمونه یې رخ کړي او ګرځي په لارو اعزاز خان د دغې خلکو سره لږې خبرې اعزاز خان د دغې خلکو سره لږې خبرې وشي نو خبرې زه کوشش کوم چې د یو دوو کسان سره یا د یو کس سره به خبرې وکړم او تاسو سره هغه نه تفصیلات والم او تاسو سره شیر کړم کوشش کوم د کلي دکانونه تاسو څنګه یې چې هلته خلک په ناستي په ګڼ تعداد کې که نه صرف دکاندار پکې ناستي او د ضرورت سودا خلک اخلي او واپس ځي جی بالکل ابراهیم صاحب دلته کې زموږ سره یو کس موجود دی د هغه نه د دې ډرون په حواله یو څو تپوسه کوو جی جی السلام علیکم ستا نوم څه دی ملګري اظهار دې نوم دی د کوم ځای دې ځای همدلته کور دی دې ځای همدلته کور دی دا راته ووایه دلته کې په دې ګروم کې هلکان لوبه کوي او هغه لوبه دلته په رښتیا کېږي که نه هسې چا دروغ وویلي دلته خو لوبه کېږي کسان دا بره چې کم دي دا ټول لوبه کوي دا واړه واړه داسې زمونږ د عمر دا کسان دا حیات نه دور راځي دلته خو ناستې ورته او دلته کې په بیټکونو کې خلک ګڼه رغوي او که نه په دوکانونو بیټکونو په جوماتونو کې څوک منډه رغوي په جوماتونو کې خو ګڼه نه یم او په بیټکونو دوکانونو کې بیټکون به زه نه یم تللی پته نه لګي دا یې راته معلومات نشته ټیک شو ډېره مهرباني جی بالکل تاسو د دې ملګري خبرې واورېدې او دغه شیان دلته په ګروم کې هم اوس هم واړه موجود دي او لګیا دي په خپلو لوبو کې مصروفه دي شاه صاحب که تاسو نور زموږ سره شریکول غواړئ یا آخري ستاسو یو میسج یې هغه راته کنوی کړئ جی اقبال صاحب یو خو داسې حال دی چې موږ ته رسو دا ډینګېدو د اسسټنټ کمشنر آفیسر محمد ولاړ یم چونکې دلته کې اوس هم تاسو کتلی شئ چې ورځ دی خلک ولاړ دي باقاعده اوس هم تاسو په روډ په سکرین باندې تاسو کیمرامین ښایي چې هغه څومره هم خلک دی هغه باقاعده د روډ په غاړه باندې که وګورئ کا دوکه کسان راوتي دي او بغیر سره سیفټي نه بغیر سره ګلبز نه او باقاعده په روډونو کې ګرځي حکومت چې چونکې دا کوشش کوي چې د خپل کورونو ور محدود شي نو هغه هم کې دی بار بار دا کوششونه لګیا کړي دي او زورونه ورکوي چې تاسو مهرباني وکړئ خپل کورونه هلته پورې محدود شئ خو بیا هم چې دی خلک چې دی هغه دین یو قسم مذاق او فن مزه یالي چې موږ خپل کورونه کې نه کینو او بس چې صدر خوښه یې هغه کېږي خو زما شنه حال دی چې دې لپاره سټرونګ کرفیو چې دا هغه یو جهیز ضروري ده چې هغه کرفیو چې هغه ولګولی شي زما شنه حال دی خلک په حاله د خپلو کورونو هله پورې محصور شي ادروایز څومره چې پولیس سختي کوي لګیا د خپل کوششونه کوي چې دا عوام چې د خپل کورونو کې کښېني زموږ پولیس چې دي کم ټرافیک پولیس چې موږ وینو هغو په بایکونو باندې باقاعده لګیا دي اعلانونه کوي زموږ چې کم نور پولیس دي هغو په ګاډو کې چې دی نو لوډ سپیکر یې تړلي دي خلکو ته اعلان کوي چې په کور کې اوسئ بار مه راوځئ نو دا خلک بیا ولې راوځي
که تاسو ګورئ زموږ کیمرامین تاسو ته وایي چې اوس هم دوه لکاندار روان دي بغیر سره سیفټي نه بغیر سره کور نه او دو ځان کور کړی دی او کور نه بهر راوتي دي که داسې زیات سره تاسو زه ښیم نو داسې پولیس افیسرز پکې هم دي چې د هغوی سره یا پولیس اهلکار دي چې هغوی نه سیفټي اچولي نه څه ګلفز اچولي نه څه ماسک اچولي او بیا هم هغوی بازار ته راوتي دي چونکې زه خو یم چې دو فرنټ مین دي نو پکار ده چې حکومت د دوی لپاره خاص اقدامات خامخا وکړي د هغې وجوهات هم دا دي چې عوام چې دی هغوی نه بیا یو قسم لا کاپي کړي او په خپله باندې په ځان باندې بیا امپلیمنټ کوي نو که تاسو کتلی شئ روډ چې دی هغه سنسان دی خو تاسو ته به په سر راځي کې چې دی انسانان چې دی په نظر راځي په خاص کسان چې دی هغو مایک د ماسک او ګلفز اچولي دي او ډېر خلک داسې دی چې هغه د دې نه کوم مبرره دي ځان مبرره ګڼي چې نه ته وایرس نه شي ویلی او داسې یو مذاق دی ډېره مننه ظاهرشاه صاحب واجد خان او اعزاز خان زموږ سره په لاین باندې وو هغو زموږ سره خپل کوم مختلفو ځایونو کې هغو موجود وو هغو موږ له تفصیلات راکول ستاسو ډېره زیاته مننه جی بالکل زمونږ همکاران چې ول هغه په مختلف ځایونو کې ولاړ او زمونږ چې په ملک کې یا د ملک نه بهر څومره کتونکي دي هغو ته د بازار حالات وښول نو مونږ به د خپل کیمرې د دې شیشې نه تاسو ووایو چې کاینډلي کور اوسئ نو په حفاظت کې واوسئ بهرحال څومره چې دی حفاظت کوي په کور کې بلا وجه نه ګرځي که د سودا وخت کې نو هغه ټایم کې چې نن هم ټایم ورکړی و د سهار د 9 بجو نه واله د 1 بجې پورې ټایم نو په هغې کې چې دی کم یو کس راځي سودا هغه کوي او بیا کور ته ځي بې وجې چې دی بازارونو کې نه ګرځي انشاءالله چې دی په دې مرض به انشاءالله قابو به دی یو وړه غونډه کې د میله زو ابرار خان او بیا به راځو چې हमारे मुल्क में एक ऐसी वबा फैली है जिससे लाखों लोग शदीद परेशानी और कैद का शिकार हैं और इस वबा का नाम है कोरोना वायरस। इस वबा की काली आंधियों में मालूम होता है कि एक ही शख्स इस खतरे का मुकाबला करने मैदान में आ गया है और उसका नाम है पब्बी का बदमाश कोरोना। तुम मेरे इलाके के लोगों को और तकलीफ नहीं दे सकते, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। लाला ये लो मेरा बैट और इसके हाथ पांव तोड़ दो। नहीं छोटे, ये बैट के बस की बातें नहीं है। लाला ये लो मेरा लाइसेंसदार 30 बोर। ना मेरा भांजा लोहार है, जापानी स्टाइल तलवार बनाई है। ना ये 2013 मॉडल रॉकेट लॉन्चर है। ना चुप शैतान। इस कोरोना के लिए मेरे ये गुनाहगार हाथ ही काफी हैं। साबुन मेरा कानून। बीस सेकंड हो गए। हाँ हर गांव को मेरा ये पैगाम पहुंचाओ, इस वायरस ने आपके घर का रुख किया है। कोरोना के जरासीम हर जगह हो सकते हैं, मुंह को हाथ मत लगाएं। शकील मत करो। जितना हाथ धो सकते हो धो। कोरोना वायरस मारने के लिए 20 सेकंड हाथ धो। जब तक इस वबा का खतरा है तब तक मेल जोल बंद कर दो। अपने घरों में बैठो, अपना इलाका और अपनी जिंदगी बचाओ। जिंदगी से बेहतर कोई सरमाया नहीं। जी تاسو ته کړی وایو د وقفې نه بعد زموږ همکاران یې بیا ورته تاسو ته چې دی مختلف ځایونه وښول د بازار حالات یې درته وویل. اقبال خان څومره چې دی نو په بازار کې څومره د بازار خبره وکړم ټرافیک اهلکار چې څومره په مختلف بایکونو ګرځي خلکو ته چې دی مختلف اعلانونه کوي چې کور کښېنئ کور کښېنئ. نور عام چې کوم ریګولر پولیس دي هغه هم مختلف چې دی په خپل ګاډي سپیکر تړلي او هغو اوازونه په مخه کوي چې کور خو بیا هم دا خلک چې دی راوځي که بازار خوشی شي نو بیا زموږ همکار چې اعزاز الحق مو په کلي کې ولاړ نو هغه تاسو وکتل ګروډونه چې دی هم چې دی نو په هغې کې ډلې کېږي دوکانونو کې خلک ناست دي نو داسې قسم چې دی نو دا چوټیانې چې تاسو له کوم درکړي دي
او تاسو بار بار حکومت یا مختلف ذمہوار خلک وایي چې کور کینې نو د دې به هم څه وجه وي ځکه چې د دې علاج واحد چې دی نو یوازې کېدلي په کور کې چې خپل اکټیویټي کوئ بهر څومره په جمع کېږئ تاسو ناستئ ګپ شپ لګوئ تاسو وایئ چې بازار ته نه وځو دا کله دې نه هم چې دی نه راوځي نو کاین دي تاسو چې دی دوکانونو ته داسې بې وجې مه راوځئ د کلي دوکانونه د بازار خو بني ډرونونه کې چې دی لږې مه کوئ اقبال خان نو انشاءالله په دې به موږ چې دی نو قابو چې دی نو موندو جی بالکل زمونږ به هم دغه اختراعي پیغام خپلو کتونکو ته چې څومره هم تاسو په کور کې کښېنئ نو د دې وبا باندې به دومره زر قابو بیا موندی شي ځکه که موږ وایو چې پولیس نو پولیس خپل کار ښه ټیک ټاک کوي په خلکو پسې منډې تړلې وایي مینت ورته کوي چې بار مه راوځئ خو خلک بیا هم نه مني نو مهرباني وکړئ د پولیسو سره او د انتظامیې سره چې دی نو مکمل تعاون وکړئ دغه 10-12 ورځې دې مهرباني وکړئ په خپل کور کې تېرې کړئ چې په دې وبا باندې قابو بیا موندی شي تر بل پروګرام پورې خپل کوربا اقبال خان او ابراهیم جان له اجازت ورکړئ د الله خاص طرح شخص چھینکتا ہے یا کھانستا ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والے قطرے دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں یا دوسرے لوگ انفیکٹڈ جگہوں جیسے دروازوں کھڑکیوں اور اس جیسی دوسری سطحوں پر ہاتھ لگا لیتے ہیں ان قطروں میں موجود وائرس مختلف جگہوں پر مختلف عرصے تک زندہ رہتا ہے ہوا 3 گھنٹے تک تانبا یا کاپر 4 گھنٹے تک پلاسٹک یا اسٹینلیس اسٹیل 2 سے 3 دن تک کاغذ 24 گھنٹے تک مگر آپ احتیاطی تدابیر کے ذریعے خود کو اور اپنے خاندان کو وائرس سے آسانی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار اور کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے صابن سے دھوئیں کھانسی یا چھینک آنے پر ناک اور منہ کو اپنی کوہنی کے اندرونی حصے یا ٹشو سے ڈھانپ لیں استعمال شدہ ٹشوز کو کوڑے دان میں پھینکیں بار بار ہاتھ لگنے والی چیزوں کو باقاعدگی سے صاف اور جراثیم سے پاک رکھیں مگر اس سب کے ساتھ ساتھ اس وائرس سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز سماجی فاصلہ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس مقصد کے لیے ہجوم والی جگہوں پر نہ جائیں بیمار لوگوں کے قریب مت جائیں دوسروں کو گلے لگانے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کی علامات یہ ہے ہلکا بخار خشک کھانسی جسم میں درد سانس لینے میں مشکل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں تو گھبرائیں نہیں کیونکہ کورونا وائرس کے اکثر کیسز معمولی اور جان لیوا نہیں ہوتے اپنے ڈاکٹر یا کورونا ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں یا وزارت صحت کے فیس بک پیج پر میسج کریں یاد رکھیے ہم سب احتیاط کر کے اس مشکل وقت کا سامنا کر سکتے ہیں کیونکہ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے